مرغو بابر کمانډو یما یو داسې کس لراغلی پیر جهانګیر صاحب ډېر یو عقیدې والا سړی دی. اکثر تاسو د ویډیوګانې ګورئ او ملاقات مې مو سره زړه کېدو چې داسې زه ملاقات هم وکړم. او خوښ مې په دې دی چې ډېرې اکثر تاسو د ده د ویډیوګانې ګورئ ډېرې سپینې سپینې خبرې کوي او چې کله هم سپینې خبرې کوي نو هغه انسان چې کوم دی الله پاک ته ډېر زیات خوښ وي. او د ویډیو مقصد مې صرف دا دی زه به داسې وړوکې غونډه کې یو کلیپ حالم چې د چا هر قسمه بیماری وي دا همیش دا وي چې شفا الله ورکوي. کېدو والا چې کم دی زه نه یم کېدو والا چې دی هغه الله پاک دی. زما صرف صورت دی چې کم د قرآن آیاتونه دي پیر صاحب صرف هغه وایي. پیر صاحب به نورې خبرې هم در سره وکړي کوم د چا شوګر بیماری وي یا د چا نور څه داسې مسلې مسایل وي نو چې څومره هم زموږ فین فالوور دی په ټیک ټاک یا موږ د ویډیو به پیج نه ورکوو. په ټیک ټاک کې دا وي چې نمبر نه مني که نه وین کېږي نو کمنټس کې به پیر صاحب نمبر پروت وي ضرور به ورسره انشاءالله رابطه کوئ. اکثر خلک وایي پلانکی ډاکټر دی ډنګری ډاکټر دی زموږ داسې پیران ناوتي دي زما په شان نه ګیره وي نه برید وي او د سره د مونځ او دس کوم تاسو هغه نه واورئ نو مونځ او دس هم هغې له سم نه ورځي نو د هغه خلکو د وجې زموږ داسې عقیدې والا خلک هم بدنام دي. نو پیر صاحب تاسو څه وایئ د دې باره کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بابر کمانډو صاحب الله د په ژوند کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوه. الله دې چرې مخه پکوه او څومره چې ستاسو کتونکي دي ستاسو فالوورز دي نو الله دې د ټولو د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او چې څومره پکې بیماران دي ټولو ته دې الله شفا ورکړي. زما خو اولنۍ خبر هم دا وي او اخري خبر هم دا وي او لومبنۍ خبر هم دا وي چې شفا ورکوونکی ذات د الله دی. د الله په کلام کې چې کم طاقت دی زور دی او شفا ده نه ما سره شته نه بل پیر صاحب سره شته او نه ډاکټر سره شته. دلته چې ماله کم مریضان راځي د هغې علاج د الله په کلام باندې کوم. د الله په کلام کې طاقت دی شفا ده او الله چې کوم دي مریضانو ته شفا ورکړي. ډېر کسان ما ته ویل چې موږ ته مریض درولي د جناتو خو په ګارنټۍ به رانه کې زه ورته یم په ګارنټۍ باندې زما دې ځای ته مه مریض راولو مه ته راځه ځکه چې زه تا ته ووایم چې زه به تا نه په ګارنټۍ باندې کوم نو ستا یقین د الله د ذات نه کټ شو په ما باندې راغی نو زه هم ګناهګار شوم او ته هم ګناهګار شوې. نو د الله په کلام کې طاقت دی د الله په کلام علاج کوم که هغه د جادو د جناتو دی که هغه د چا بچي نه وي کاروباري بندش کینسر پاله شوګر رګ د چا بند وي چاته جټکو مرګي راځي او یا د بواسیرو مسلې د هغې علاج موږ د الله په کلام کوو الله چې کوم دي مریضانو ته شفا ورکوي. پیر صاحب زموږ اکثر ګورو ډېر زیات پیران ناوتي دي زموږ په شان په سنت هم نه برابر هغې متعلق څه نو هغې متعلق خو زه دغه وایم چې په دنیا کې ډېر ښه خلک شته او د پیر صاحب دا نوم چې کوم دی دا ډېر د عزت نوم دی د الله ته خوښ نوم دی او د دغې د وجې نه دغه خلک چې کوم دی نو د هغه چې کوم ښه خلک دي هغې چې کوم دی بدنامۍ یا ګیرو برید بیوالي یا جینۍ به یې ځان سره په کمره کې کېنولي هلک به یې ځان سره په کمره کې کېنولي دلته دا شل دی او هلته دا شل دی او پیر صاحب له به چې کوم دی لاړ شي بس تعویض به وکړو په تعویض به ستا مسله حل شي. نه تعویضونه څوک چاله سکولی شي نه پیران چاله څوک سکولی شي نه باباګان چاله څوک سکولی شي او نه دربارونه او چې کوم دا ځای په ځای باندې چې کوم دی نو دا دلته کې اورس دی او هلته کې اورس دی نه دا چاله سکولی شي چې کوي یو د الله ذات کوي د الله نه ما سوا څوک هم چې څومره مخلوقات دي دا ټول د الله محتاج دي نو دا خلک په خپله ځان هم بدناموي او چې کوم خلک دي هغې هم چې کوم دی نو بدناموي. پیر صاحب تاسو د پردې متعلق هم وایي چې څوک راځي زموږ فین فالوور وي یا تاسو خواله راځي نارینه وي یا زنانه وي د هغې پردې متعلق هم تاسو ووایئ. د پردې متعلق خو به زه دا خبره وکړم چې دلته اکثر زنانه راشي جي پلانکي ځای ته لاړم دم والی راته وي چې پلار به نه راولي رور به نه راولي ماما به نه راولي خاوند به نه راولي څوک خلکو ته وایي زنانو ته وایي مخ راته کولو که لاس ورسره ټچ کوي خپې سره اوږې سره بل ځای سره بل ځای سره ډېر کیسونه داسې راځي. زما سیسټم الحمدلله جدا دی. زما ځای ته چې کومه زنانه راځي د علاج دپاره دا به ما ته داسې مخامخ کیني لکه سړي ته چې خپله سکه خور او سکه مور کیني. هغه زنانه به د پردې اهتمام کوي ځان سره خپل د کور نارینه راولي چې کومه زنانه زما دې ځای ته راځي د هغه ځای نه چې راځي او ځان سره نارینه نشي راوستي او پرده نشي کولی هغه زنانه دې زما دې ځای ته علاج دپاره نه راځي د هغه زنانو به زه علاج نه څومره زموږ فین فالوور دی همیش زه ستاسو خوښ کړی یم څنګه چې زه ریل یم دغه شان ریل پیر صاحب هم دی. ټیک ته دوکې والا خلک هم په دنیا کې شته دی خو الله له به جواب ورکړي دا ډېر عقیدې والا سړی دی بل یو پوهه والا الله ورکړې ده. اکثر موږ ګورو که نه په کلو کې زموږ 4-5 ډاکټران وي نو اکثر هغې کې یو ډاکټر داسې وي چې د هغه لاس ښه دی نو پیران به ډېر زیات وي خو هغې به په خوله کې څه شفا نه وي ځکه چې هغه زموږ په شان ګیر او برې ته پاک وایي نو هغه به څه نو الحمدلله پیر جهانګیر صاحب د هېڅ تعارف محتاج نه او دنیا یې پېژني او پاکې پاکې په دې مې ډېر زیات وخت چې د پردې هغه ډېر زیات کړي نو چې څومره فین فالوور دي په کمنټس کې به انشاءالله د پیر صاحب نمبر هم وي او زما به هم نمبر وي د خپله نښه پته هم تاسو ووایئ پیر صاحب. زمونږ ایډرس چې کوم دی نو هغه مردان اډې ته چې راشئ مردان اډې سره نږدې
ثوابه روډ ورته وایي، ثوابه روډ، فارم سټاپ، اقرا کالج دی او اقرا کالج ته مخامخ د ذیشان خان پلازا ده، ورسره سلطان بریانه والا دی. د روډ د پاسه زموږ بورډ لګېدلی دی، روډ نه لاندې چې کومه پلازا پای کې زموږ د خانقاه ده او الحمدلله موږ دلته کې چې کوم دغه علاج کوو. پیر صاحب دا خبر راټولو د کم مرض تاسو لګه مطلب دا ورته ووایم مونږ د جادو جناتو مسله وي او د جادو د جناتو هغه مریضان چې هغه د دنیا په عاملانو ګرځېدلي زرګونه او لکونه روپۍ تتلي وي او هغه ریل کې جنات وي، هغوی قسم او قرآن دا کوي چې موږ دا مریض نه پرېږدو. انشاءالله دلته راولې او ته بیا ګورې چې انشاءالله ستا په مریض باندې دوباره جنات راشي. جادو جناتو مسلې چاته بچي نه وي، کاروباري بندش، کینسر، پالش، شوګر د چا وي یا چا باندې جټکو مرګي راځي، دغه مریضانو الحمدلله موږ چې کوم دی علاج کوو. او بله خبره د بواسیرو د مریضانو دپاره موږ الحمدلله دا خپله کورنۍ د اونو بوټو یو دوایي جوړه کړې ده او دا دوایي ما په پیسو اخیستې ده، په دې باندې زما نه پیسې دي او زه مریضانو ته فی سبیل الله فری ورکوم د الله د رضا دپاره چې څومره د بواسیرو مریضان وي، که خوني وي، که بادي وي، انشاءالله چې ډاکټر ورته وي ته به اپریشن کې، اپریشن نه بغیر د بواسیر نه ختمیږي، اپریشن دې نه کوي، دلته د دم نه راشي، دم به وشي، په 15-20 ورځو کې د دې دوای په استعمال باندې به الله د بواسیر هغه نوم او نشان انشاءالله هغه مکمل. پیر صاحب دا بوتل هم تاسو لګو د شوګر بیماران ډېر زیات سبا او د شوګر هغه مریضان چې هغې باندې د دنیا ډاکټرانو باندې ګرځېدلي زرګونه او لکونه روپۍ په ځان باندې لګولي وي او د هغې شوګر نه ختمیږي، د هغې دپاره موږ خپله کورنۍ د اونو بوټو یو دوایي جوړه کړې ده چې دا حکیمي دوایي ده، د اونو بوټو دوایي ده، زه په خپل کور کې جوړوم او په دې دوایي باندې زه د الله د کلام آیتونه ویم، الله په دې دوایي کې شفا یې ده او په سوونه د شوګر مریضان هغه پې الله ښه کړل. نو چې څومره د شوګر مریضان مې انشاءالله دلته دې راشي یو بوتل به د استعمال کړي، که فایده یې ورته ورکړه خو استعمال دې کړي، که فایده یې ورته ور نه کړه را دي شي خپلې پیسې دې واپس واخلي. دا په 300 روپۍ باندې یو بوتل دی، زه به ورته دا بوتل چې کوم دی نو فري ورکوم انشاءالله. ټیک شو پیر صاحب چې څومره مونږ فین فالوور دي د دنیا به تاسو ګرځېدلي، د دنیا پیرانو له به تاسو تلي، د دنیا ډاکټرانو له به هم تاسو تلي، تاسو انشاءالله یو پیر پیر جهانګیر صاحب له هم راشئ، انشاءالله هغه همیش وایي او په هره ویډیو کې وایي چې ښه کېدو والا چې کوم دی انسان له موږ په خوله کې هېڅ هم نشته، بس شفا الله اچولې ده او الله ښه کېدو والا دی چې څومره مریضان دي انشاءالله ښه کولو والا الله دی همیش دا خبره کوي. انشاءالله پیر صاحب به صرف باندې وي چې څومره مرګري دي کمنټس کې به نمبر پروت دي او ضرور به انشاءالله موږ سره رابطه کوي. که پیر صاحب مطلب اکثر ډېر زیات بیزي وي یا مطلب اوزګار نه وي نو انشاءالله زه به په خپله در سره رابطه کوم او ستاسو نمبر به زه درته په خپله ورکوم او دا به تاسو سره خپل اډرس خو یې درته ووایم او بیا به م انشاءالله په خپله دې ځای ته راتلی شئ. صحیح ده؟ مننه.